زموږ دونه لرې ځای دی او دا روجي اوس پاتې شو نو ما دا به پښمني خورئ حاجي صاحب دا په پشمنۍ باندې به زه وخورم بیا. لکه نور څه اوس داسې دلته خو ټول هم نشته تکلیف دی که نه تکلیف په دی، انشاءالله پروګرام کړی دی ښه تاسو له به انشاءالله پښمني له به انشاءالله روټۍ راځي سالن هر څه به راځي انشاءالله صحیح ده او دا اوس وخوره ښه او دې کسانو د دعاګانې کوه دلته ډېر غټ تکلیف دی اوس زمونږ سره د فنډ ډېر سخت کمی دی لکه مونږ دا ویلو چې یاره تاسو مونږ له راشئ په دې درستخان باندې کښېږدئ که فرض که تاسو کجوره راوړئ یا د خپل طرفه سره راوړئ مونږ له پیسې هم رالیږئ چې یاره مونږ پیسې والله به چینی شي غوړي شي دال چوړي راشن کې لګار شي روزه دپاره او کتونکو چې څوک هم دا پروګرام ګوري میرای مهرباني تاسو ته ما یو درخواست وکړو چې اتلس ورځې پاتې دي زموږ سره د فنډ کمی دی خو څوک هم په دې کې مالي تعاون کول غواړي برای مهرباني زموږ سره رابطه وکړي دا پروګرام چې چا چالو کړلی او چا په دې کې امداد کوي او څوک یې کوي نو هغه له دې الله ډېره ورکړي امين او ډېره دې له ورکړي امين ځکه چې د دې غریبانانو خلکو دومره همدردي او رو جماعت او تاسو موږ ته خدمت ته ولاړي او الله دې له زړه حاجتونه پوره کړي دومره تکلیف کوي دې کې لکه د حکومت د طرفه هېڅ تعاون نشته خپل بچې خپل له طرف نه کوي که نه خپل له طرف نه تعاون کوي نو الله دې دوی خوشحاله کړي الله دې دوی قدر او عزت وکړي او ډېر شکریه مهرباني وسیم بھائی چې تاسو راغلی او زمونږ د اواز تاسو د شیشې په خپل سکرین باندې تاسو عوامو ته ورسوئ څومکې تاسو ته به پته یو څو ورځې مخکې د څلورمه روژه باندې غالبا یوه ویډیو وایرل شوه چې یاره په کډني هسپتال کې مریضانو ته او تیماردارانو ته تکلیف دی الرحمن الرحیم کتونکو علاقه د اسپات کې د جنم منور راغلی دی هسپتال ته دلته رمضان درستخان لګي او مخې ته ځو زموږ سره اوسئ माशाल्लाह ये कैमरे बस्तर का कहते हैं माशाल्लाह अस्पताल था रुजमा तरा लजीदा को लड़ो में डेर ज्यादा खुशहाल शो असल सवाब जिदा दे सवाबुन को मुकासिम को खुदा देर द यौ नेकई कार दे दलते चिकन मरीजान दी दा मरीजान मुकम्मल तौर गुर्दी फैलची हुई दी अगोल रुजमा तरा ला
بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو دا ټیم د منګلور په هسپتال کې موجود ما تاسو ته پته ده کیمرې په سترګه تاسو کتی شئ چې د روژې دپاره روژه ماتې د کوم پروګرام شوی دی هغه دلته ډېر زیات چې کوم دي مریضان دي هغه مریضانو تعلق د کالام سره دی د بحرین سره دی د شانګني سره دی د بونیر سره دی د دیر سره دی د لرې لرې علاقې نه کم خلک راغلي دی هغو دپاره امجد بھائی چې کوم قدم اوچت کړ دی هغه قدم الله پاک دې د نیکو په تله کې واچوي د ده نه تپوسونه کوو چې تاسو دې کار ته څنګه توجه شوه. السلام علیکم. شکریہ مهرباني وسیم بھائی چې تاسو راغلی او زموږ د اواز تاسو د شیشې په خپل سکرین باندې تاسو عوامو ته ورسوئ. څومکې تاسو ته پته یو څو ورځې مخکې د څلورمه روژه باندې غالبا یوه ویډیو وایرل شوه چې یاره په کډني هسپتال کې مریضانو ته او تیماردارانو ته تکلیف دی چې دلته هوټلې بندې دي. تاسو ته پته ده کلی دی دلته خو هوټل شته دی نو او د روژه ماتې ورته ډېر غټ تکلیف دی. نو وسیم بھائی زمونږ د خواجه ویلفیر ارګنایزیشن د طرف نه خو مونږ په کور کې لنګر چلوو لکه خپل وس او لنګر چلو مخکې لنګر د هغې نه داسې ماشومان به راتلو د هغه نه بیا زمونږ سره د ضلع انتظامیه او د ډي سي صاحب د طرف نه مونږ د سوشل ویلفیر والا دا درخواست وکړو چې یاره تاسو که دا افطاري چلولی شي په دې هسپتال کې د دغه خپل لنګر نه او د دې کې ټایم ورکولی شي نو هغه به ډېره ښه نو کله چې موږ راغلو هغه وي او 50 مریضان به نو چې موږ کله راغلو په اولنۍ ورځ باندې او موږ د هغو د افطاري پروګرام وکړو نو دلته د مریضانو سره سره تیمارداران او د هغو سره کوم چې سټاف دی دلته نو هغه 200 کسانو ته ورسېد سیوا شو مطلب سیوا شو. نو بیا د هغې دپاره زموږ سره خو دونه فنډینګ یا داسې دغه نو انتظامات نو زموږ سره یو څو ملګري مخیر حضرات دي هغه راغلو او هغو راسره خپل هیلپ وکړو نو موږ په هغې باندې شروع وکړه. اوس هغه د ورځ ته ورځه دلته مریضان هم سیوا کېږي او د ډېر لرې لرې نه راځي او دلته هغو ته ډېر غټ تکلیف دی نو موږ هغه خپل دغه کوو موږ خو تر اوسه پورې څه د چا نه دا غوښته نه ده کړې چې موږ له پیسې راکوي یا زموږ سره خو که دلته نږدې زموږ سره څوک وي او څوک را سره داسې هیلپ کولی شي چې دلته راشي دا کم تیمارداران چې دي بیماران چې دي هغو د ګردو مریضان دي د هغو دپاره موږ الګ دغه هم پخو ترکاري چې یاره د هغو د مرض مطابق دغه نو دلته ډېر غټ تکلیف دی. اوس زموږ سره د فنډ ډېر سخت کمی دی لکه موږ دا ویلو چې یاره تاسو موږ له راشئ په دې دسترخوان باندې کښېږدئ که فرض که تاسو کجوره راوړئ یا د خپل طرفه سره راوړئ موږ له پیسې هم رالیږئ چې یاره موږ پیسې مطلب که چیني شي غوړي شي دال چوړي که راشن کې لګار شي روژه ماتې دپاره. اوس دویم پکې زموږ سره د هسپتال او د مریضانو په پرزور اصرار سره دا دغه راغی چې یاره تاسو خو موږ له روژه ماته وکړئ خو موږ ته د پېشمني هم غټ تکلیف دی نو موږ خو دا دویم ورځ د خپل وس مناسب هغه نو موږ سره لږ ډېر څه وو هغې باندې خو دا دویمه ورځ د موږ هغه لږ راشن واچو دلته کوک له خو ورکړو د کینټین کم کوک شو او موږ ولې دا 2 پېشمني ورکړو. اوس مزید زموږ سره نه د پېشمني دپاره څه شته او په روژه ماته کې هم موږ خپل زموږ سره یو څو ملګري دي دلته زما یو ملګری دی قاري صاحب هغه راسره دغه کوي او داسې نور هم داسې ملګري شته چې هغوی چې زموږ نوم ماخله د خپل طرف نه رالیږي نو هغو خپل تعاون کوي خو مزید مخکې اوس ورځې ډېرې پاتې دي نن تقریبا 12مه روژه ده نو 17 ورځې پاتې دي او زموږ سره چې دا کم مخیر حضرات دي په بهر ملک کې زموږ کم وروڼه زموږ ویني هغه یې ځکه چې سبا دا بیماری په هر چا راتلی شي په هسپتال کې په ایمرجنسي صورت باندې سړی داخلېږي او راځي که نه نو هغه بیا خپل مریض له منډه ووایي او که نه روژه ماتې له او که روژه ماتې له منډه ووایي نو دلته هوټلې هم بندې دي نو هغو ته ډېر غټ تکلیف دی او دلته مسافر هم دا مین روډ دی د کالام شنګلې روډ دی نو په دې باندې د مسافر هم په دغه ټایم باندې راځي نو هغو له هم موږ روژه مات ورکوو. کتونکو د امجد بھائی خبرې بنیاد دا ده چې څوک هم په دې کې داسې مالي تعاون کول غواړي او دا یو د خیر کار دی خو تاسو پکې لږه لږه حصه واچوئ انشاءالله دا کمې 18 ورځې پاتې دي نو په دې هسپتال کې د مریضان ته ډېر زیات تکلیف دی او دا ډېر یو د خیر او د برکت میاشت ده او زما دا پروګرام چې کوم زما وروڼه ګوري خاص کر چې زه ګورم دا کو غریب دی کو د غریب نه غری چلیږي خاص کر په مسافرو په امداد باندې چلیږي نو تاسو مهرباني پر پروګرام کې تاسو امجد بھائی نمبر اخکاری په دې کې د بینک اکاؤنٹ نمبر هم دی
پر څوک هم داسې مالی تعاون کول غواړي او مالی تعاون نه علاوه دې کې د راشن تعاون کول غواړي برای مهرباني په دې نمبر باندې د سره رابطه وکړي او مخې ته ځو او دارو جماعت کم دلته چې کم کسانو باندې تقسیمیږي او دوی پروګرام کم ځای کې تیاری شوی دی زموږ سره اوسئ مریضو داخل دی دارو جماعت تقسیمیږي د دې په حواله تاسو څه ویل غواړئ ماشاءالله ډېر ښکلی کار دی والله دې پکې خیر او برکت واچوي الله دې دوله چې په څه خوشحالېږي په هغې دې الله خوشحاله کړي او الله دې د زړه حاجتونه پوره کړي دومره تکلیف کوي دې کې لکه د حکومت د طرفه هېڅ تعاون نشته خپل له طرف نه کوي که نه خپل له طرف نه تعاون کوي نو الله دې دوی خوشحاله کړي الله دې دوی قدر او عزت وکړي او ډېر او ډېره ښکلې میاشت ده او کتونکو چې څوک هم دا پروګرام ګوري میرای مهرباني تاسو ته ما یو درخواست وکړو چې 18 ورځې پاتې دي زموږ سره د فنډ کمی دی خو څوک هم په دې کې مالي تعاون کول غواړي برای مهرباني زموږ سره رابطه وکړي خو دا یو ډېر مستحق خلک دی او بل اسپتال دی او بل مریضان دي ورسره او اصل ثواب دا دی جي او بل داسې مبارکه میاشت ده داسې ځای دا پیسې ولګي چې ماشاءالله ډېرې قیمتي شي ثواب یې وګټو جي ډېر زیات ثواب یې وګټو چې څوک هم دغی نو دا نمبر سره شیر کړی تاسو جي الله دې پکې خیر او برکت واچوي او هغو ته دا درخواست کوم چې په دې کې لږ څه واچوي لږ څه واچوي چې څومره هم د وسه کېږي دا چې لږ پیسه هم پکې هغه وکړي چې دا 18 ورځې مخکې دی مزید چې کومې مخکې دا را روانې دي چې دا هم دغسې په خیر او په خوشحالو سره تېرې شي په دې خلکو باندې خلکو له ډېر زیات سهولت ورکړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام حاجي صاحب روژه ماته کړه ماشاءالله ماشاءالله الله دې تاسو لا اجر خیر برکت راکړي داسې ښکلی دعا مونږ وکړو چې دغه تاسو مونږ ته په یو خوا ولاړه په خپله صرف روژه ماته کړې په کجوره دقه شانتې ولاړه ټول کسان پاسې درستخوان را غونډ شي او خبره راسره چې تاسو علم څه شي ته لاس نه کوو نه خو زموږ په خدمت کې ولاړ په دې روژه کې خدای ورکړي مونږ د دې قابل نه یو مونږ خو ځانه مسافر یو کمزور یو الله دې تاسو لا اجر راکړي معزز عزتناک کسان یې زموږ عزت قدر وکړو د ټولو مسافرو الله دې ستاسو قدر عزت وکړي امین السلام علیکم وعلیکم کاکا روژه دې ماته کړه روژه ماته کړه ډېره ښکلې او تاسو چې دا کوم پروګرام جوړ کړلی نو په خدای خو نو کوم ټول مسافر خلک یو د یو ځای د بل ځای نو موږ د دې غټه شکریا ادا کوو ځکه چې دلې هوټلې راته هم نږدې نشته او غریبوالی دار سړي دا پروګرام چې چا چالو کړلی او چا په دې کې امداد کوي او څوک یې کوي نو هغه له دې الله ډېره ورکړي امین او ډېره دې له ورکړي امین ځکه چې د دې غریبانانو خلکو دومره همدردي او روژه ماتې او تاسو موږ ته خدمت ته ولاړي او روژه یا ماتې کړي یا نه خو زموږ د غریبانانو خلکو خیال دی نو موږ د دې غټه شکریا ادا کوو ډېره مننه ډېره غټه شکریا کاکا ته څه وایې کاکا السلام علیکم دا پاتې شو مې د پښمنه د پاره زمونږ نن درېمه ورځ ده موږ هغه د لاخار نه راغلو درې کسه یو د خپل مریض سره او ډېره مهرباني او دا چې چا دا پروګرام کړی خدای پاک هغه له په دوړو ځان باندې دغه ورکړي چې څه په هغې په اړه باندې حاجت خدای پاک دی ورکړي زمونږ مریضان دي هم خدای پاک دغه کړي هغه غټ ملیاز دی غټ دغه دی زمونږ سره زموږ دونه لرې ځای دی او دا روجي اوس پاتې شو نو ما دا په پښمنۍ دا به پښمني خورئ حاجي صاحب دا په پښمنۍ باندې لکه نور څه اوس دلته هوټل هم نشته تکلیف دی که نه په انشاءالله پروګرام کړی دی تاسو له به انشاءالله پښمني له به انشاءالله روټۍ راځي سالن هر څه به راځي انشاءالله صحیح ده او دا اوس وخوره ښه او دې کسان د دعاګانې کوه کوم چې دا تنظیم والا کسان دي د دې چې کوم دا پوره ټیم دی دا انشاءالله خواجه چې کوم قدم اوچت کړی دی دا د غریبانان لپاره اوچت کړی دی او د رمضان برکت میاشت ده د دوی دا خواهش چې موږ ستاسو خدمت وکړو څه حاجت یې د دوی په اړه خدای پاک امین امین کتونکو د کیمرې په سترګه تاسو کتلی شئ ماشاءالله چې د مسافرو دونه دعاګانې دي او ماشاءالله ما به نن چې دا 12 روژه وه ما دلته ماته کړه خو زما د 11 روژو نه د دې روژې هغه خوند ما ته ډېر زیات خوشحالي میلاو شوه ولې میلاو شوه چې دې خلکو دعاګانې ډېرې زیاتې وکړې زه هم چې زه روزانه دلته راغلی یم ما د دې خلکو خدمت کولی او ماله د بل پروګرام پورې اجازت راکوي د الله په امان امیر صاحب لاړو جي ښه